البرکت ما اکابرکم شاد باد و شاد زی اے سرزمین دیوبند شاد باد و شاد زی اے سرزمین دیوبند تو نے کیا دنیا میں اسلام کا جھنڈا بلند انتہائی واجب الاحترام علماء کرام مشایخ اعظام او د شهرای علم هم عقیده او هم سفر ملګرو یقینا ما وی زبنن تاسو د دستاربندۍ په دغه موقع باندې په یو انتهایی حساس او نازک موضوع چې نن زمونږ د خپلونه نن زمونږ د امت نن محترم خپل هغه تاریخ او ماضی پټه شوې ده محترم دغه مجالس زمونږ ځای په ځای کېږي تربیتي لیکن محترم نن دغه یو گلشن آباد دی نن محترم د هغه خزان نه پس نن یو بهار راغلی دی نن په دغه گلشن کې مونږ ګورو هغه ونو میوې کړي دي نن محترم په دغه موقع باندې که ما ورته خپل هغه محسنین او مشران یاد نه کړو چا چې د دې سفر چا چې د دې ګلشن په بنیادونو کې خپل یینې ورکړې وي نن محترمو که په دې موقع باندې مونږ هغه خلک یاد نه کړو کومو خلکو چې د هغه حالاتو مقابله کړې وه یقینا محترمو یو انسان چې په تاریخ باندې نظر لګي دته به دا خبره ښکاره او واضحه وي چې د 1857 د جنګ ازادۍ نه وروسته چې یو طرف ته 4.5 لکه مسلمانانو د شهادت جامونه نوش کړي بل طرف ته هندوستان په ځمکه باندې د علماو لاشونه ونو ته ځوړندو بل طرف ته هندوستان ځمکه د مسلمانانو علماو په وینو باندې سره وه محترمو هغه حالاتو او انګریزانو په خپل سوچ او په خپل نظر کې دغه ګلشن ختم کړی و هغې دغې ګلشن ته تیزاب اړولی و د هغوی په نظر کې هغوی خپل خیال او سوچ دا کړی و چې آینده تر قیامت پورې به دغه ګلشن دوباره آباد نشي هغوی سوچ دا کړی و دغه میوې به دوباره زرغون نشي دغه ونې به دوباره میوه ونه نیسي محترمو هغه وخت چې کله د مسلمانانو په تهذیب باندې حملې شروع وې کله د مسلمان عقیده نظریه چیلنج کېدی شوه کله چې د هندوستان په کوڅو کوڅو کې د هندوستان په چوک چوک کې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په ناموس باندې حملې شروع وې کله چې اسلام خلکو د هر طرف نه چیلنج کوو هغه څوک محترمو کله چې د هندوستان نه انګریزانو په خپل نظر کې د اسلام جنازه ویستې وه د انګریزانو خیال دا و علما مونږ شهیدان کړه د انګریزانو خیال دا و د مسلمانانو تهذیب ختمولو دویم حمله وه هغوی نظر وکړو د عالمي دنیا نه مبلغین را وغوښته د عالمي دنیا نه عیسائی مناظرین را وغوښته د هندوستان په چوک چوک باندې د هندوستان په کوڅه کوڅه باندې په اسلام باندې اعتراضات شروع شو اسلام خلاف یو عالمي مهم شروع شو د مسلمان په تهذیب باندې حملې شروع شوې محترمو هغه څوک چې دغه وخت کې خپلې سینې پېښ کړې دغه وخت کې اسلام له سهاره ورکړه محترمو هغه خلک مونږ پېژنو نن د علماء دیوبند په نوم باندې هغه خلکو بانی دارالعلوم دیوبند قاسم العلوم والخیرات حضرت نانوتي رحم الله د خپلو شاګردانو یو بینچ تیار کو هغه خپل شاګردانو ته بیا ویل بچو لاړ شئ د مسلمان په تهذیب باندې حمله شروع ده د هندوستان په چوک چوک باندې د هندوستان په کوڅه کوڅې ته ځان ورسوئ چېرته چې اسلام باندې عیسائی مبلغین حمله اور دي تاسو د هغوی د اعتراضاتو جواب وکئ تاسو د اسلام حقانیت بیان کئ کوم ځای کې چې مسلمان ته څوک د مناظرې چیلنج ورکوي لاړ شئ د مناظرې چیلنج قبول کئ کل عام د مناظرو میدانونه ولګوئ محترمو دنیا هغه خبرې مشاهده وکړه د هندوستان په ځمکه باندې د مناظرې یو میدان ولګېدو عیسایانو عالمي مناظرین مبلغین را وغوښته یو لوی محاذ ګرم شو د دارالعلوم دیوبند یو بچی د هندوستان د دغې ځمکې یو انسان مولانا رحمت الله کیرانوي صاحب رحم الله مناظرې دپاره راځي هغوی ورته وایي مناظره کې هغه عیسائی مناظر ورته وایي نبي عیسی علیه صلات وسلام نبي و هغه مړي را ژوندي کړي محمد رسول الله که یو مړی ستاسو نبي را ژوندی کړی ویې ښیه مولانا رحمت الله کیرانوي صاحب رحم الله ورله جواب ورکوي مړی خو مړه نه وي زمونږ عقیده و نظریه خو دا ده چې کله د دې دنیا نه برزخ ته لاړه د روح د جسم سره تعلق دی په برزخي ژوند سره ژوندي دي اوس مړی ژوندی را پاسول دا خو د کمال خبره نه ده ها لږ لاړ شه هغه کاڼي هغه څیزونه چې هغوی کې د ژوند رمق نشته هغوی کې ساه نشته زمونږ نبي خو د هغې سره خبرې کړې دي زمونږ نبي ته هغه خلکو هغه څیزونو سلام کړی دی ویل ها
تاسو زمونږ د نبی خبره کوي زئی چې زو مقبره ته عیسایان د مناظرې په دغه سټیج باندې چیلنج کوي زئی چې زو مقبره ته تاسو یو قبر ته اشاره وکړي د نبی علیہ السلام امتی رحمت الله کې رانوي با هغه قبر ته ابد الله رب العزت نه هغه الله رب العزت تلاش وکړي ک الله هغه مړ راځوندې کو دین تاسو خپل بدل کړي ک الله هغه مړ راځوندې نکو دین بز خپل بدل کما زما محترم هغه چیلنج قبول نکو هغه ورته مقبره ته لاندو چاته تاسو کو حضرت ولی قبول کړه به دی وکنه دا خو نبی نو هغه ورته جواب ورکړي وای خدا کی قسم یہ اپنی زبان نہیں بول رہا تھا اس کی زبان پر اس کے خدا بول رہا تھا محترم نعرے ملک ہوئے محترم ٹیم نشتی محترم دنیا هغه منظر ولګېدو رحمت الله کې رانوي صاحب هلته نه اویستی شو موږ نن په فخر سره دا خبره کوو نن که په عربو کې د اسلام جنډه اوچته ده په عرب ممالکو د اسلام خدمت شوی دی د دیوبند بچو کړی دی نن که د عجمو کې د اسلام جنډه بلنده ده دا د دیوبند بچو بلنده کړې ده زم ها ماته خو یاد دي که نه مولانا قاسم نانوتي رحم الله حج لاړو واپس راغی هغه انتهایي ستړی دی مولانا قاسم نانوتي بیمار دی انګریزانو د موقع نه پیدا اوچته کړه دا هر باطل طریقہ کار دی چې کله اهل حق میدان کې نه دیوبند میدان کې چیلنجونه ورکوي دیوبند میدان کې لګي کل عام به خبره کوي زم حال لري مزي د گنج د کونړ امین الله وګوره په دغه میدان باندې کل عام دی لګیاو د دارالعلوم دیوبند د علماء دیوبند عقاید چیلنج کړه مونږ ته یاد دي په نیټ باندې مونږ سره په ریکارډ دي ویل 40 لک روپۍ انعام دی چې څوک زموږ سره د دیوبند په عقایدو باندې کېناسته میدان ته دیوبند بچی رااله په گنج کې د نعره تکبیر سره به کوثر بلند دیوبند دیوبند چغې ولګېدې والله العظیم همدغه پر امین الله چې کله یینې د دیوبند بچی د ګنج په مدرسې جومات باندې راتللی شو د خپلو شاګردانو ونیو دی د جومات نه وویستو ما ته څه وایي ته راځه کمره کې به حضرت شیخ صاحب سره خبره وکړې ما ورته نه نه چیلنج دې کلي عام ورکړی دی 40 لک روپو انعام دې کړی دی د دیوبند بچي راغلي خبره هم کلي عام کول غواړو کمرو خبرې نه کوو محترمه مونږ ته یاد دي نن الحمدلله نن که بریلی دی نن که صوفي دی نن که غیر مقلد دی نن که پنجپیری دی نن ستا عقیده نه چیړي دی که خپل مسلک هم بیانوي اول به شپږ طرفونو ته ګوري څوک دیوبندی خو نشتی څوک د نوجوانانو احناف کارکونه او نماینده خو نشتی دی به ډېر جرأت کوي د هغې نه پس په خپل مسلک بیانوي برحال محترمو ما عرض کو شیخ الهند رحم الله راغی مولانا نانوتي صاحب رحم الله ته حضرت تاسو خبر یې هندوستان کې مناظرې میدان لګېدلی دی ستاسو نوم انګریزانو ورکړی دی نمایندګۍ دپاره مولانا نانوتي صاحب رحم الله ورته وفرمیل ویل لاړ شه په سټیج ودرېږه ووایه قاسم نانوتي د مناظرې دپاره را روان دی محترمو دنیا ولیدل قاسم نانوتي رحم الله میدان ته راغی عیسایان پاسې منت یې شروع کړو ویل حضرت تاسو خپل بیان وکړئ موږ به بیان وروسته وکړو تاسو مشران یې نانوتي صاحب رحم الله وفرمیل ویل نه نه زه به خپل دلایل وروسته پیش کوم ځکه ما د هغه نبي کلمه ویلې ده چې هغه آخري نبي دی دیو منت شروع کړو ویل نه نه حضرت قاسم نانوتي رحم الله وفرمیل ویل چلو ټیک ده ستاسو به ومنم څه بیان به اول وکړم څه بیان به وروسته وکړم ځکه ما د هغه نبي کلمه ویلې ده هغه اولین هم دی آخرین هم دی دیو بیا منت شروع کړو نانوتي صاحب رحم الله ورله جواب ورکړو مایک نه راغی ویل ای عیسایانو ما خو تاسو له یو مقدر کول غوښتل چې تاسو هم راشئ څه ووایئ په الله قسم کله کله محمد رسول الله امتي قاسم نانوتي مایک نه راشي د سټیج نه راشي د بیان شروع کړي د هغې نه پس به تاسو ته د دې خبرې جرأت بیان نشي ملاو نشي چې تاسو زموږ تاسو خبره وکړئ تاسو دلایل پیش کړئ ځکه کم دلایل چې تاسو پیش کوئ قاسم نانوتي به مخکې را ختم کړي محترمو هغه وشوه قاسم نانوتي رحم الله 3 غنټې د اسلام په حقانیت باندې خبره کوي دلایل پیش کوي عیسایان جواب ته پانه سیرا هغه عیسائی مناظر یو جمله ویلا لوگوں آج قاسم نہیں بول رہا تھا قاسم کی زبان پر الہام کا فرشتہ بول رہا تھا محترم ها یو هندو پاسیرو ویل کاش ته په مسلمانانو کې مسلمانانو ستا قدر ونکو ته په هندوانو کې الله پیدا کړی مونږ هندوانو بر دهلی په چوک باندې ستا بت جوړ کړی مونږ ورته سجدې لګولې قاسم نانوتي هم الله جواب ورکو ویل ها تاسو کې الله قاسم نانوتي پیدا کړی
کینا د محمد رسول الله د ختم نبوت په صدقه کې الله د مسلمانانو کوڅه کوڅه کې قاسم نانوتی پیدا کړل مسلمان بر کم کم قاسم بت جوړه هغه ته جنازه هغه ته سجده لګي زم محترم زما د اکابرو تاریخ وسیع ده کاش ټیم لسمنت دي لسمنت کې بزره اکابرین دیوبند ماضی سو بیان کوم زم ها ډېر د افسوس خبره ده مدرسه کې دوره حدیث پوری راورسیږي د کتابونه وای ډېر دارالعلوم دیوبند اکابرونو ناشناره ډېر خپل اکابرو خدمات هیر کی ډېر خپل اکابرو عقاید نظریات هیر کی زم ها محترم زما استاد اکابر خو هغه خلکو نن د کعبه امام عبدالرحمن سدیس دا اعلان کوي مولانا عبدالرزاق اسکندر سے فرمای عبدالرحمن سدیس زمون ډوړی کړی دا ډوړی نه پس زمون لاسونه اندي مونږه منکو حضرت نا تاسو د کعبه امام ولها هغه اصرار وکړ دا عربو انتهایی مینه دا مونږ ته رسته تاسو کو حضرت د دومره د محبت د اظهار څه ضرورت وی فرمایل دنیا کې وګرځم دنیا کم ګټ تشلاړم دنیا په کم ګټ کې اسلام جنډه بلند شوی دا په کم ذکر دین یو شوبه ژوندۍ ده دیوبند بچو ژوندۍ زما محترم نن پوره دنیا ته را سبق ورکړي زه موضوع تفصیلی کوم نه ختموم زه دومره قاسم نانوتی رحمه الله په دغه حالاتو کې د دیوبند بنیاد کېښودو ویې فرمایل د دارالعلوم دیوبند مقصد یو د 1857 د 4.5 لکه مسلمانانو د هغه یینو انتقام او بدله اخیستل دي د هغه علماو بدله اخیستل دي دویم انګریز اعلان کړی دی چې د مسلمان تهذیب ختم کړي نانوتي صاحب وفرمایل دا زه هغه اډه جوړوم چې د دې ځای د مسلمان د عقیدې نظریې تحفظ وکړو د مسلمان د تعظیم جنګ وکړو محترمو تاسو ولیدا هغه حالات رااله نن کوڅه په کوڅه کې مدرسه ده دا د قاسم نانوتي رحمه الله د تعظیم جنګ دی د 1857 د جنګ ازادۍ بدلم الحمدلله مونږ واغستا د هغې دپاره د دغه تهذیب د بچاو دپاره د دیوبند علما د مالټې جیلونو ته ملاړه زه هم نن لاړ شه که په مالټه کې د اکابرین دیوبند د یو شاګرد قبر نه و جوړ شوی په دغه ځای کې په قبر باندې د دیوبند د بچي تختل نه و لګېدلی دلته د شیخ الهند یو شاګرد دفن نه و د مالټې په جیل کې د شیخ الهند رحمه الله د دارالعلوم دیوبند بچو تاریخ نه و جوړ کړی بیا ووایه ها تا زیاتی وکړو تا غلو وکړه تا زیاتي نه کار واغستو تاوې په عرب عجم کې د اسلام جنډه دیوبند بچو چوته کړې ده زه محترمو په فخر سره یم پوره دنیا کې دیني مدرسې نن دا دیني مدرسې صرف د مطلب صرف دلته راشه زمونږ دغه د تختاباد مدرسې ته راشه زمونږ صرف د ضلع پېښور دیني مدارس وګوره تمام اهل باطل یو طرف ته کا زمونږ د ضلع پېښور دیني مدرسې بل طرف ته کا انشاءالله دیني مدرسې به زمونږ د یوې ضلعې زیاتي د دیو د پوره دنیا به کمي زمونږ علما د یوې ضلعې به زیاتي د دیو د پوره دنیا به کمي زمونږ دیني طلبا به زیاتي د دیو د پوره دنیا به کمي ها محترم زه دو ټوک الفاظو کې مختصر ویم زم د اسلام نشر و اشاعت دیني مدرسو نه وشو د اسلام نشر و اشاعت وشو د تبلیغي جماعت په ذریعه سره دا دواړه د دیوبند سره تعلق ساتو د اسلام تحفظ او حفاظت وشو د جهاد په ذریعه سره جهاد په پوره دنیا کې الحمدلله د دیوبند بچو کړی دی محترم پوره دنیا کې د اسلام جنډه دیوبندیانو چوته کړې ده بهرحال محترم زه خپله خبره ختموم نن د عقیدې نظریې یو جنګ شروع دی ای علماو ای پارولیدونکو طلباو دا خبره نن یاد وساتئ نن کوڅه په کوڅه د تهذیب هغه جنګ ګرم دی د عقیدې نظریې هغه جنګ ګرم دی د ځان نه صوفیان مه جوړوئ د ځان نه حکمتونو مصلحتونه مه راولئ نن غیر مقلد حکمتونو ته نه ګوري نن پنجپیری حکمتونو ته نه ګوري نن سیپي او بریلی حکمتونو ته نه ګوري ډېر کل عام ستا په عقیدې باندې خبره کوي ما او تا د مصلحت څادرونه اغوستي دي یار بس شر جوړېږي بس اختلافات جوړېږي زم نه خپل اکابرو تاریخ مه خرڅوئ د خپل اکابرو قربانۍ مه ذبح کوئ والله العظیم که نن ما او تا خاموش پاتې شو را روان تاریخ به ما او تا په بد الفاظو سره یادوي د عقیدې نظریې په دغه جنګ کې باید چې موږ یو حصه واخلو ها د عقیدې نظریې په دغه جنګ کې ما او تا تربیت حاصل کو خپله عقیده خپله نظریه خپله مسله خپل دلایل علی وجه البصیرت زده کو خپل عوامو ته بیان کو انشاءالله تا به رانه څوک نه ګمراه کوي موږ نوجوانان احناف د دې لپاره د فارغ علماو دپاره یو کال تخصص صرف په خپل عقایدو نظریاتو باندې پېښور کې اصحاب بابا روډ باندې انشاءالله 8 کاله مدرسو کې تېر کړه د تهذیب او د عقیدې نظریې په دغه جنګ کې د تربیت حاصلولو د دغه جنګ د ایسته کولو دپاره تاسو علماو ته زما درخواست دی کم فارغېږي یو کال زموږ سره تېر کړئ الله رب العزت ترې عمل کولو توفیق راکړي واخر دعوانا ان الحمدلله